او کوم تاسو سبقونه درکړي په دې باندې انسان زړه صفا کیږي توبه دی وایسته د ګناهونو او زړه دې صفا شو مخکې بیا مزل آسان بیا څه شته بیا دریم نمبر واو تصوف تا صاد واو توبه دی وایسته توبه نصوحه الله تا ټول ګناهونه معاف او الله ذکر کې شب روز الله الله وای دریم نمبر واو ته ورسېږي نو بیا دنا څه جوړي بیا دنا الله ولی جوړي سبحان الله بیا ولایت یو څو اقسام دي په خبر راوږي شي یو ولایت وهابي ده یو ولایت کسبی ده یو ولایت فطری ده زمونږ ولایت وهابي ته وایي چې هغه یو په ګوف باندې ملاوي یو غنده غوث پاک صاحب یو قیمتي جوبه بیا چواله هغه خلاف د شپې راو چیرې د جوبه پټوه یو قیمتي جوبه ده نو غوث پاک صاحب وتا گفتگو نو هغه الله ولی جوړ سبحان الله دا په ګوف باندې ملاوي دا الله په فضل باندې ملاوي یا یو بل مثال تاسو درکړم بشر حافي یو لوی صاحب در شواله په ولایت کې یو لوی مقام الله ورکړی دا بشر حافي دا به شراب بسکل یو شرابي انسان دا بشر حافي ما تاسو کله کله یو غل الله ولی جوړ کی چې په ګوف باندې دویم بشر حافي په ولایت کې یو لوی مقام یو لوی مرتبه الله رب العزت ورکړی و دا یو شرابي شراب پانی د شراب بسکل یو ځل شراب اسکلو حالت د نشي او شراب په حالت کې راوته شراباینه بار بازار کې کېده یو کاغذ پروتو کاغذ راغسو چې کاغذ یې ولید پای باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی الله نوم لیکل شو بسم الله الرحمن لیکل شوی دا کاغذ راغستو کاغذ راغسو یې پتو داغه باندې الله نوم بسم الله لیکل شوی و نو د په جیب کې یو 4 درهم هغه لاړو د عطر دکان ته هغه 4 درهم عطر واغستو چې کله عطر واغستو هغه کاغذ بالکل صفا کړو او هغه عطر کاغذ باندې ولګولو هغه کاغذ عطر په ولګولو بالکل صفای او په یو چټه محفوظ ځای کې کېښودو نو الله رب العزت دغه عادات دومره خوښه شوه چې دا خپل ګناهونو توبه وایسته او الله رب العزت د ولایت د یو لوی مقام باندې فایز کړو چې هغوی مبارک د لوی امامان لکه امام احمد ابن حنبل لوی علما لوی امامان د هغه په مجلس کې روا کېناسته سبحان الله امام ابن حنبل هغه شخصیت چې لس لاکه حدیث هغه ته یاد سبحان الله ټول مليان ټول اسره غون کې لس زره حدیث چاته یاد دي مستندن سند سره وته یاد لس لاکه حدیث امام ابن حنبل یاد فیاد وته یاد لس لاکه حدیث دا امام نے حمل براتو بشر حافی په مجلس کې وکیناستو سبحان الله وبشر حافی هغه شخصیت بیا چې هغه په کومه لار باندې درغو هغه لار باندې دا سروي ګندګي نه کوله سبحان الله په دې باندې بشر حافی درغو ډېر لوی مقام او لوی مرتبه الله رب العزت امام ابن حنبل شاګردان نوې چې ته دومره لوی امام
یو دومره لوی شاګردان دي او ته ځې هغه یو عامي سړي دی یو شرقي سړي دی هغه په مجلس کې کښېني شاګردان ته وایي چې زه هغه په مجلس کې څه زده کړم راشه ماما به تاسو ته درته تاسو ته بشر حافظ الله دومره لوی مقام او مرتبه ورکړ دا څه ولایت وهابي او شرابي انسان پاتې او الله رب العزت دومره لوی مقام او دومره لوی مرتبه ورته ورکړي یو دا فطري هغه پیدایشي ولی لکه غوث پاک سے غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کله پیدا شو رمضان مبارک اول رمضان د دوی پیدایش شو کله چې دوی پیدا شو نو اول ورځ نه د مبارک روزه سبحان الله د مور بي فرمایي د طلوع الفجر نه والا تل غروب آفتاب پورې لنځه د پښمنی والا تر ماښام پورې د مور په نسکل سبحان الله ماښام نه بعد بیا وسې پاک سره خپل مور په سکل اول ورځ ماشوم اول ورځ ماشوم دا بعضی ولی پیدایشي ولی لکه صاحب دا زما خپل نکاح مبارک الله خپل واردلې چا قول نه ویلو خپل وګون مواردلې خپل مواردلې چې بچیا ثاني سره مبارک وي چې الله به دې بچی درکړي صاحب مبارک نوم تر اورسلو چې دا مې تاسو استعداد ته برخه سبحان الله پوښ دا صاحب وطن پیدایشي ولیو بعضی کسبی دا مطلب دا چې ته خپل مرشد په لاس کې لاس ورکړې ریاضات وکړې مجاهدې وکړې او خپل ټول وجود باندې الله رب العزت دا باندې فضل وکړي الله ولایت درکړي صاحب مبارک کسب کړو هغه چې کم ریاضات کم مجاهدې وي کم ابو تکلیفات دې کړیو چاله پټنه دی یو طویله موضوع ده هغه طرف ته نظر خپل خبره اختصار طرف ته راولم نو ولایت تصوف کې څه شو واو باندې لګیو او څو تاسو ته ګو واسه د خپل شیخ مرشد بلاس باندې ګناهونو نه پاک شي سواد د زړه صفائی راشي د قلب صفائی راشي کله ته ګو واسه ګناهونه دي نه وي او د قلب صفائی راشي بیا د الله ته جوړي ولی جوړي واو ولی بیا د ولی جوړ شي دریم دا بیازید بستامی تاسو نوم ورته ولی الله بیازید بستامی دا فرمایي چې یخنه موسم او ما د والدې خپل مور بیبي आवाज وکړو چې بیازید لکه سکلو بره ته راوړه زلاړم ما وګورګته وبا انت په منګي کې کوم شی په وسره هغه کې وبا نه وي لاړم یخنه سخت موسم یخنه لاړم نو کوم راغستو او ګودر ته لاړم او به راوړې او روح کې مبر واچولې او چمور کې کټ اور سلمه نو هغه سترګې ورغلې وو د شي دا چې ما جام نیولو او اوس مور بي را بسونه دا بیا د بینه په خوب کې حلال راشي نو هغه چې زه ولاړم او جام نیولا هغه جام نیو شپې تیرې شوې چې کله مې مور بي تهجد تر پاسه او سترګې وغړولې بیا ځي مستمي سره ولاړ او جام نیولا سبحان الله جام نیولا خپل مور قدر کوي خپل مور او پلار دواړو خصوص مور او پلار قدر کوي چې مور او پلار قدر کړه دنیا کې کامیاب دي او آخرت کې کامیاب دي کپلار د ناراض دي رب د ناراض ده حدیث مبارک ده حضور مبارک صحیح حدیث ده د رب رضا د والد پر رضا کې ده د رب ناراضگی د والد پر ناراضگی کې ده کوالد رضا وي نو رب رضا ده کوالد ناراض وي نو رب ناراض ده خپل والدین رضامندي په هر حال کې خپل طرف ته راځم
بعضی رسائی صاحب جی مور بیبی مستر کو غړي دي جامع قرآن بیا ځي تر اوسه ولاړ دا وایي چې ما ورته جواب ورکړو تاسو مې راپسوالئ په خوب کې خلل الله دي نو بعضی رسائی په خپل ملفوظاتو کې لیکي چې مور بیبي ورته وایي چې ځان الله د زمانې ولي کړ وی چې ولایت ما ته د مور په دعا باندې ملاو شوه مور په دعا باندې دا ولایت ملاو شوه نو خپل والدینو قدر کوي چا والدین ژوندي وي قدر یې کوي او که چا والدین وفات شوي وي نو هغوی پسې مقبرې ته ځئ نوافل ورپسې کوئ صدقات ورپسې کوئ تاسو هغه دنیا کې خوشحاله دښمنو د ولایت دغه څو قسمونه واو ته چې ورسي نو الله بیا مې ولي جوړ کړي اخري تصوف کې تا مقام دی توبه دې وایسته سواد مقام د قلب صفایي دې راغله واو مقام ولایت دې راغلو او فا مقام بیا انسان بیا په فنا فی الله فنا فی الشیخ او فنا فی الرسول مرتبه ته انسان ورسي بس دا بیا د ولایت اخري مزغه فنا فی الشیخ شي او شیخ سره خپل تعلق وي فنا فی الرسول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ربط او قائم وي چې کله فنا فی الله شي بعد معاملې ډایرکټ الله سره وي الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې یو څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او دې ماته او بیا تاسو ته زه تقریرونه نه دي زده او دا د صاحب مبارک نظر ده دا هغوی مبارک فیضان ده دا هغوی مبارک برکتونه دي د څو خبرې مې تاسو ته وکړې نو الله رب العزت دې اول ماته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او بیا تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود و سلام قربان